بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. وقال آخر او بل یو شاعر دی چې داغه نوم خو نه ذکر شوی خو د چې دا کم شعرونه ذکر کړي دي نو دا د مذمت احتمال هم لري او د مدح احتمال هم لري. مطلب دا چې لکه د دسې زمانین الفاظ ذکر کړي دي چې د دې دوانه معنی کېدی شي، د مذمت معنی هم کېدی شي او د مدح معنی هم کېدی شي. معنی به وایي دا خدا په بحر بسیط نه دی، په بحر بسیط کې کم کم تفعیلی وي، مستفعل فاعل مستفعل فاعل. تاسو څو تفعیلی جوړیږي پکې؟ اللوم اک اللوم اک دا مستفعل شو، بیا مستفعل فاعل جوړول غواړي رام من وبري ووا لده واللؤم اك رم من وبري وما ولدا من لؤم أحسابي يقتلون بدا ان غيره ابدا مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل اللوم اكبر من والده واللؤم اكرم من وبر وما ولدا ما جنى جنيهم آمنوا للون أحسابهم يقتلوا قودا واللؤم دا كل وبر يقتلون به لا يقتلون بدار غيره أبدا اللؤم أكرم من وبر ووالده واللؤم أكرم من وبر وما ولدا. اللؤم لئما يلأم باب سمع يسمعون بمعنى دغري کمینه کېدل، کمینه رزیل کېدل، بخل تی مراد ده. اکرم کرم یکرمنا معنی یو خو د کرم یکرم معنی عزت من کېدل دي، دل د معنی لري کېدل دي. وبر د سړي نوم دی بنو کلاب نه. اللؤم اکرم من وبر ووالده دا بخل لري دی د وبر او داغه د پلار نه. واللؤم اکرم من وبر وما ولدا او دا بخل لري دی د وبر او داغه د اولاد نه. دای د مذمت ترجمه دا مدح ترجمه ده چې دا لوم بخل او رزالت دا د وبر او د پلار نه هم لري دی او د دا او د زوی نه هم لري دی. پوه شوئ په معنی؟ او یا د حقارت معنی دا ده چې دا دومره حقیر کسان دي دا وبر او د پلار او د زوی چې دا بخل ته هم لري دی. پوه شوئ په معنی؟ مطلب د بخل ته هم لري دی نو لکه احسان ورته سنځ دي شي. اللؤم اکرم من وبر وما ولدا ووالده چې دا کمینتوب رزلتوب بخل دا هم لري دی د وبر او دغه د پلار نه، او دا بخل هم لري دی د وبر او دغه د اولاد نه. پوه شوئ مې معنی؟ دومره رزل خلق دی، حقیر خلق دی کنه چې دا بخل ته هم لري شوی دی، بخل ورته هم نږدې نه راځي نو سخاوت به ورته سره شي. قوم اذا ما جانا جانهم آمين قوم اذا ما جانا جانهم امنوا من لؤم احسابهم ان يقتلوا قوادا. قوم اذا ما جنا جنایت جنایتا دا جنایت کول جرم کول، جانی ددق نه اسم فاعل له، امینه یامنو په امن باندې کېدل.
لؤم احسابهم لؤم بخل دا وي او احساب د حسب جمع ده ان يقتلوا قتل يقتلوا قودا د قصاص په تور باندې قوم اذا ما جانا جانهم امينو وېدار څه قوم دي چې کله یو جنایت کوونکې پدې کې جنایت وکي امینو من اللؤم احسابهم ندو بیریوی د دې خبرینا من لؤم احسابهم د خپل حسب د بخل د وجنا یا د خپل عصب نسب د باغبانی د ملامتیا د وجنا سبع منوي ان يقتلوا قودا چې دو په قصاص کې قتل کړل شي مطلب دا کنه دغه معنا ده چې دا دسه خلق دی دسه قوم دی عزتمن خلق دی چې کله د دونه سړی قتل وکي او کله یو جنایت وکي نو دو بیری د دې خبرې نه چې دو د خپل ملګری قصاص واخلي یا مطلب دا چې قصاص نه اخلي یو خدا شولا او یو د مزمت ترجمه دا شولا چې کله د دې قوم یو فرد دا څوک ملکی نو قاتل د پورا قوم چې نه دا دغه د وجنه د قصاص د وجنه قتلې پوهې لکه په لاول کې دا چې قوم د جریان د عزتمن د پدریم کې دا چې لکه کله چې یو کس د شنو لکه دا قوم دومره رسل خلک چې دوی دیت نه ورګي او قاتل دغه ټول قوم ته دا تبا کوي ټول قوم ته دا قصاصن وجني قوم اذا ما جنا جانيهم داس قوم د کله بدیو کې یو جنایت کوي جنایت وکي امینو ندو بیری من لوم احسابهم د خپل عصب د هغه ملامتیا د وجنا ان يقتلوا قودا چې دو قتل کړي شي په دا باندې په قصاص باندې او چې د مزمت ترجمه کو نه قوم د څه قوم دی اذا ما جنا جانيهم کله چې بدو کې یو کس سره نه دا قتل وکي او جنایت وکي نو امینو په امن باندې من لؤم احسابهم د دو دغه عزتمند خلکو د بخل د وجنا د صد وجه ان يقتلوا قتل قودا چې دو قتل کړي شي په انصاف په دا باندې په قصاص باندې مطلب دا چې دا ټول خلک چې دا بیا قصاصا قتل ولګي واللؤم داء لوبر يقتلون به لا يقتلون بداء غيره ابدا واللؤم داء ودا لوم دا دسی بیماری دا بخل دسی بیماری دا د وبر د پاره یقتلون بقتل یقتلوا چې د دې خاندان په دی باندې قتل ولګي لا یقتلون بداء غیره ابدا او بل څه بیماری نشته د دین علاوه چې دو قتل کی مطلب دا کنه چې د بخل په وبر د یو په دی خاندان پر قتل لري نو دغه وبر با دغه چې دا به قتلې قوم واللوم داء او دغه بیماری دا دغه چې بیماری دا لیوبرین د وبر د پاره بخل یقتلون به چې دو قتل ولګي د دې بدلې سره لا یقتلون بداء او دون قتل ولګي په بل یو بیماری سره غیر دین علاوه ابدا همیشه لپاره پوه شو به معنی وقال اخر او یو بل شاعر چې نه دا وای الا ابلغ الا دا پکم دا باندې متقارب کې مخکې نشوي متقارب کې فعول 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 دا تفعیلی بکی لگا فعول دا جوړ کړه اول نه فعول الا اب بیا فعول لغاخل بیا فعول لتیرا او باخره کې فعول 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 او بیا وسنوي قديما اذا مت تصل بأنت دقيقة يهيج الجليل جليلانها جليل جليل وأن العزيز إذا شاء أزل وأن وبديك تفعيل دعوة سوى دا قافية تصل دا بکی سرا تصل بکی سرا قافیه دا حرف روی بکی شره لام او دا روی مطلق دا که مقید دا روی مقید بکی مخی نو راغل بکی لون لنه روی مقید دا دا سرا دا روی مقید دا مخی چه کم متحرک ای تا سوی لگی گی دا روی مقید دا مخی
د روي مطلق ما روي یو روي مطلق یو روي مقید وکنه د روي مقید حرکت څه ویل کېدو د روي مقید مخکې چې کوم حرکت وي توجیه هو حرکت ما قبل الروي المقید دا هغه حرکت وي چې د روي مقید نه ما قبل وي نو دا اسقاط چې نه په اسقاط باندې کوم حرکت چې نه دیتا توجیه ویل کېږي توجیه نو به څه نو فعول 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 ألا أبلغا خلتي راشدا وسنوي قديما إذا ما اتصل بأن الدقيق يهيج الجليل جليل جليل وأن العزيز إذا شاء ذل وأن القسامة أن تصرفوا لحي سوانا صدور الأسل فإن ألا أبلغا خلتي راشدا وسنوي قديما إذا ما اتصل على حرف تنبيه أبلغ يبلغ إبلاغا معنى رسول أبلغا ده تسنيه صيغه خلتي خلة المفرد خلل جمع أخلال جمع راشد ده سړی دی سنون دا د یو تنید په خونو ته وای او دلته د مراد هم اثر دي قديما قدمه يقدم معنا مخکنه زور اذا متصل اتصال نسب بیان ولیا مدد غختل الا ابلغا خلتي راشدا وسنوي قديما اذا متصل و اذا ما دو ملګرو ابلغا ورسوي تاسو ابلغا ورسوي خلتي وسنوي قديما راشدا زما اغه دوستا اما غ زور دوست او ملګری تا چې راشد نوم دی صورت او ادامه تسهیل کله چې ده مدد غواړي صورت او رسوي بأن الدقيق يهيج الجليل وأن العزيز إذا شاء ذل بأن الدقيق دقيق ورکوټي ته ویلېږي نرم ته ویلېږي او يهيج حاج يهيج په معنا بلکاوهل اوچتول جلیل لوی ته وأن العزيز عزيز عزتمن عزتمن اذا شاء يشاء ذل يذل ذلالة اے و اے زما ملګرو زما غزور ملګری تا او زما امزول ملګری راشد تا دا ورسوي کله چې هغه مدد غواړي سور دا ورسوي بأن الدقيق يهيج الجليل چې بشکا ورکوټي خبره غټ معاملې لره بڑکاوي بأن الدقيق چې ورکوټي معامله يهيج الجليل بڑکاوي ګرموي او غټه معامله وان العزيز اذا شاء ذل او عزتمن سره چې کله او غاړي ذلیل شي مطلب دا کنه چې په معمولی خبره باندې عزتمن سره چې نه دا ذلیل کیږي او ته چې لکه تاسو د معمولی خبر نه قلار شي لکه معمولی خبره دې نه دا لوی جنگ چې دا جوړه عام طور باندې څومره لوی جنگونه ګوري نه په معمولی خبره باندې دا شروع شوی بأن الدقيقه چې دا ورکوټي معامله يهيج الجليل لا بلکاوي غټه معامله وان العزيز اذا شاء ذل او عزت من سره چې کله او غاړي ذلیل شي وان الحزامه ان تصرفوا لحي سوانا صدور الاصل وان الحزامه حزم يحزم عقل مندي په معنا باندې ان تصرفوا صرف يصرفوا او دل حي قبيله ته سوان صدور د صدر جمع د سینې ته وي او اصل دا نيزو ته وي وان الحزامه او بشکره احتیاط او عقل مندي دادا ان تصرفوا لحي سوانا ان تصرفوا چواړوي تاسو سواړوي صدور الاصل د خپل نيزو غسرونه لحي سوانا زمون علاوه بل قبيله دا مطلب یې عقل مندي تاسو دا چې زمون قلار شي او د خپل نيزو د سکی دا زمون علاوه بل چاته چرنده مخامخ کوي وان الحزامه او بشکه عقل مندي دادا ان تصرفوا چواړوي تاسو سواړوي صدور الاصل د نيزو غسرونه لحي د بل قبيله پرسيوانه زمونه علاوه ده فان كنت سيدنا ستنا وان كنت للخالف اذهب فخل
فإن كنت سيدنا ستنا سد يسودو کته زمونږ سردار فإن كنت سيدنا پس کچره ته زمونږ سردار نو ستنا نو ته زمونږ خدمت کوا زمونږ مشري کوا وإن كنت للخال او کته چې نن دا تکبر کوي خیله یا خیلو کته تکبر کوي نو فذهب فخل زاو تکبر کوا مطلب دا کنه چې تا قدمنګه مشري کې نو مشري دار چې خپل ځان با ته مشر غني نو ته بل قدمنګه خدمت چې صحیح را بکې او کته دمنګه خدمت نه کوي او ځان ته متکبر غني روزه ځان متکبر غنه چې سړي خوګه یا کوا او زمنګه مشر کې دې نشي فإن كنت سيدنا ستنا کچرتی ته زمنګه سردار مشر نو ستنا ته زمنګه دا کو خدمت کوا وإن كنت للخال او کچرتی ته تکبر د پاره نو فذهب فخل زاو تکبر کوا وقال بعض بني اسد وقتتل فريقان من قومي على بئر ادعاها كل واحد منهما د بنو اسد بعض کسانو دا وی چې وړلې وی هغه په یو کوی باندې داوا کړی او هر یو چې دا داوا دی دا هر یو چې دا کوی دی دماشي نو دا شاعر ورته وی د په بحر طویل باندې کلا اخوینا ان یرعیا ید کلا اخوینا ان یرع یدع قومه ذوي جامل دثر وجيش عرمرمي کلا اخوینا دا ټول زمنګ رونه دي اخون مفرد اخوات جمع اخوات جمع دا ټول زمنګ راتبرونه کلا اخوینا دا دوانه زمنګ رونه دي ان یرع را ينو په معنی یریدل ان یرع کچرته وير ولا شي يدعو قومه دا يدعو دعاء ودعوه دی برابر قوم خپل ذوي جامل دثرين چاغ ډیر او خان والي جامل د جمل نه ها د ډیر او خان والي وجيش عرم ربي او مضبوط جماعت والي عرم رم مضبوط جماعت غټ جماعت مطلب دا کنه چې د ځوانه قبيلوال زمنګ رونه دي کيوا ته دمکی ورکه یو یاره جو هغه خپل قوم چلندار بلی کلا اخوینا ځوانه زمنګ رونه دي ان يرع کچرتي وير ولا شي يدعو قومه دي برابر خپل قوم ها ذوي جامل دثرين چې هغه ډیر وخان والي وجيش عرم رمي او مضبوط جماعت والدي لخر والي كلا اخوينا ذو رجال كانهم اسود الشراق من كل اغلاب صيعمي كلا اخوينا ځوان زمونږ رونه دي ذو رجال ډیر خلق والدي ډیر خلق والا مطلب یعنی ډیر څړو والي بهادر دي کانم اسود الشرا گویا کې چې دا د اسد د منظرو د پاره اسود د اسد جمع او شرا دا دغه ویلېږي په کوم ځای کې چې دا منظره اوسېږي کچار ورته کچار گویا کې چې دا د منظرو د پاره د منظرو هغه جال ده من کل اغلب صيغمي اغلب دا دغه ته ویلېږي مضبوط تا او زيغم چې نه دا کټکاون کی وې زمنګ دا کلا اخوینا رضوانه قبيلونه زمنګ رونه دي ذو رجال او ډیر سړو ولري ډیر طاقت ولري خلک ډیر دي کانهم اسود الشرا گویا کې چې دو دا منظرو د پاره جالونه دي من کل اغلب دلګي نه مطلب مضبوط او طاقتور او اصل کې هغه کسو چې داغه دا مړې غټي سټه غټي دا غټ سټ ورغه مضبوط کسان د پاره فمر رشد في ان تشتروا بنعيمكم بئسا ولا ان تشربوا الماء بالدم فمر رشد دا او خيارتو بس دا او خيارتو نه في ان تشتروا اشتري اشتراء چې غوړه کول اغستل نه لګي مراد غوړه کول وای دا او خيارتو نه ان تشتروا چې تاسو غوړه کوي بنعيمكم په خپل نعمتونو سره بئسا سخت حاجت ولا ان تشربوا الماء بالدم او نه دا چې تاسو وس کوي په اوبا د وینې په بدل کې مطلب دا کنه چې دا او خيارتوب نه چې موږ د سره خکو تاسو موږ د سره بد کو غدا خکو تاسو سره بد کوي وای دا عقل مندي نه ده في ان تشتروا بنعيمكم بئسا چې تاسو د نعمت په مقابله کې برای اختیاروي سخت حالت اختیاروي ولا ان تشربوا الماء بالدم او نه دا او خيارتوب ده چې تاسو د وینې په عوض کې په خلکو باندې او به چې نن دا بدلوي په وینو سره هغه پوه شو به باندې ځای